ګرانو کتونکو دې ټیم کې تاسو کتئ شئ چې موږ راغلي یو تاج ویلفیرایزیشن یو منشیاتو هسپتال دی نو دلته کې به موږ د دوی اونر سره ملاقات کوو چې دلته کې کم قسم نشې عادي خلک راځي او داخليږي دا واقعه دی په مین بډابیر روډ بازیهیل کږې ولې سره او دلته به چې کوم ډاکټر خپل فرایض سره انجام کوي هغوی سره به موږ خبرې اترې کوو. خدمت خلک دپاره جوړ کړی دی څه ویل غواړئ دې باره کې لږ عوامو ته تفصیلات ووایئ. السلام علیکم، زما نوم امیر خان دی، زه تاج ویلفیر ایم ډي یم. دا هسپتال چې مونږ کلو کړ زمونږ د علاقه ډېره پسمانده علاقه ده او دلته د نشه دومره زیاته لیول سره وه که نه چې کنټرول یې نه وه. په رڼا ورځ به خلکو نه غلاګانې کېدې، بایک به چوري کېده. همدا نشیان کم د نشیان خلک همدې به دا کارونه کوله. نو بیا موږ داسې یو سټیپ واخیستو د هسپتال باره کې که نه چې د کلي ته هم څه ریلیف میلو شي او چې کوم دا خلک کم نشي کم عادي خلک دي دا د نشي نه وړي. په دې کې به دغه تکلم شروع کړی وم او د الله پاک پکې څه کامیابي ده تر حاصله کړه ماشاءالله. د دې ادارې څونه ټایم وشو چې تاسو دلته کې کلو کړی ده؟ د دې ادارې وشو 15 کاله آی تھنک 25 ساله پورې وشو. تر اوس ساعته پورې څونه مریضان د دې ځای نه صحت زندګۍ طرف ته تللي دي؟ دلته موږ سره زموږ چې کوم فایل نمبر دی که نه نن سبا چې کوم موږ 2200 پلس دغه چې موږ سره پیشنټ ته راغلي دي نه علاوه موږ سره نور هم فایل موږ چینج کړی خو اوس موږ چې کوم دا نوي دغه 2200 نه بره موږ سره دغه شوي دي. دلته کې کوم قسم سهولیات تاسو خپلو مریضانو له ورکوئ؟ دلته چې کوم موږ سره سهولیات دي که نه بیا خو موږ سره ډاکټر ولا موږ نیولي دي کوم تاسو موږ ته کوم کاري صاحب ته ورسره دې نه علاوه چې ډېر هسپتالونو کې داسې که نه چې بس مریضانو ته دغه نه ورکوي، بس یو کمره کې ټول راغونډ کړي تاسو خپل د هر مریض خپل بیډ سیسټم دی، هر قسم څنګه یو سړي ته په کور کې دغه سهولتي داسې سهولت موږ دلته جوړ کړی دی. هغه خلکو لکه څه پیغام ورکول غواړئ کوم چې علاج کول غواړي خو هغوی سره پیسې نشته چې خپل علاج وکړي؟ دا هم ډېر ښه خبره وکړه. زمونږ دا کار هم داسې دی که نه دا خدمت خلک دی نو چې هوس نه کېږي که نه انشاءالله چې زمونږ خپل هسپتال سایډ هغې سره بالکل موږ 50% ډسکاونټ کوو. دا ستاسو په دې سکرین باندې ورته وایم چې راځي شي چې کم سړی مو چې وس نه کېږي نو موږ سره بالکل مکمل خپل تعاون هم کوو، 50% ډسکاونټ مو سره کوو انشاءالله. زما نوم دی ډاکټر عبدالقیوم، زه تاج ویلفیر ارګنایزیشن ایم ایس یم او دلته موږ منشیات او علاج کوو. دلته تاسو سره داسې کم قسم اډکټ منشیات والا داخل دي چې د هغوی ډېر سخت حالاتو کې راغلي دي او دلته تاسو سره داخل کړي دي؟ زیاتر موږ سره چې دی د آیس پیشنټ دي ځکه چې آیس ډېر تیزی سره روان دي او همداسې چې دی چرس پیشنټ هم دي موږ سره، هیروین دي، مختلف قسمه ډرګس پیشنټ دي موږ سره ایډمټ دي. دلته دوی له تاسو کم قسم ماحول ورکوي، کم قسم طریقه باندې د دوی علاج کوي؟ کتونکو ته لږ د ووایې. د دې خو موږ سره دلته 3 میاشتې علاج وي. 3 میاشتو کې پهلنۍ چې کوم 15 ورځې وي دي ته موږ بایولوجیکل ټریټمنټ کوو. بایولوجیکل ټریټمنټ کې د دې مکمل ټیسټونه وشي او بیا هغې ته ټریټمنټ شروع شي. هغې نه پس بیا 45 دن دې ته موږ سایکولوجیکل ټریټمنټ کوو، نفسیاتي ټریټمنټ کوو. 45 دن هغه وشي بیا هغې نه پس اخري منت چې کوم دی د دې دماغ چونکې ځای له راغلی وي، مایند یې مکمل ځای له راغلی وي نو په اخري منت کې موږ دې ته سپریچول ټریټمنټ سره دلته کې خپل مریضان داخلول غواړي. زمونږ هسپتال چې کوم دی تاج ویلفیر ارګنایزیشن دا کوارټ روډ بازیخیل کاګاوالا او زمونږ کانټیکټ نمبر دی 09126203330 او بل نمبر دی موږ سره 0300902184 او دریم نمبر دی موږ سره 0304149458 میډم دا 3 کالو چې مونږ پېښور ته راغلي یو که نه نو په دې 3 کالو کې داسې ملګري دغه شو چې بس ملګرو سره بس ما نشې چالو کړي. کوم قسم نشې به تا کولې؟ ما به آیس کل، چرت به مې څکل، شراب به مې څکل.
صرف به مې چرس کلو مسله دا وه یو جینۍ مې خوښه وه هغې راله راکوله خو مور او پلار راله وویل چې یاره دا خانان یو مونږ غریبانان یو که نه ځکه مې تاسو له دا ونه کله نو خیر دی دا چرس مرس مسکه نو بس مې نه چې تر څو پورې مې مړ نه یم دا زه به خامخا دا چرس کم خو بس بیا په دلته کې راوسم دلته راله صحت هم میلاو شو خو برېتې مې نه والې مې چې کله بار دنیا باندې شم خو دې راله دلته کې نه دی بر لنګر کې راله دغه راکلو نو بس ازادي راته میلاو شوه بس خواهش مې دا برېتې مې ووالې ختمې مې کړې انشاءالله چې اومځمه ځان به سیټ ساتم او د مور او پلار به خیال ساتم ما تقریبا 20 ډے کېږي 20 ورځې نو وجوهات خو مونږ بس د غرونو خلک یو هلته یو او بل دشمن بس خلک ذاتیات دشمنۍ هم دا دشمني کوي چې په نشه دی راواړي څوک دی ولي نه مونږ خو چې سربند کې پیدا اوسېدو یو د سوړېدو خو دلته کې زما د پلار دښمني وه په سوړېدو کې مونږ لاړو